کوم انسان چې مسلسل 3 جمعې مونځ ونه کړي، 3 جمعې د جمعې مونځ پرېږدي، نو وایي دغه انسان کافر کیږي. حدیث مبارک کې راځي. نو اوس د دغه حدیث مطلب څه دی، معنی یې څه ده، او په دې باندې علماء کرامو څه داسې خبرې کړي دي او څه وضاحت یې کړی دی، نو دا تاسو سره زه شریکوم. ځکه ډېر خلک په شش او پنج کې بیا پرېوځي چې یو کلمه ګو مسلمان چې هغه خدای مني، د خدای احکامات مني وغیره وغیره، د اسلام چې نورې څومره لارې دي دا فالو کوي، نو بیا څنګه په 3 جمعې پرېښودلو سره 3 جمعې چې دی د جمعې مونځ ونه کړي، دی څنګه کافر کیږي؟ نو ګورئ په دې کې وضاحت دا دی. د ټولو نه مخکې که تاسو وګورئ، د فاسق نه فاسق انسان چې هغه بالکل مونځ نه کوي، هغه هم د جمعې په ورځ جومات ته راځي او جمعه په جمعه باندې مونځ کوي. نو یو انسان چې دې حد ته ورسېږي چې هغه په هفته کې دغه یو مونځ د مسلمانانو سره په جومات کې په جمع ونه کړي، نو سوچ کوئ د دغه انسان ایمان به کومې درجې ته رسېدلی وي. ځکه ما تاسو ویلي چې انسان انتهایی کمزور